بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 14 نمبر درس دی. د دې درس نه به مونږه دریم باب دا شروع کو او مخکې دا خبره مونږه عرض کړې وه چې په دریم باب کې به مونږه د معرب د هغې تفصیلات دا به بیانو. نننی درس دا به مونږه په 3 حصو کې تقسیمو. په لومړۍ حصه کې به مونږه یو څو بنیادي اصطلاحات د هغې وضاحت وکړو. په دویمه حصه کې به د معرب او د مبني د هغې تعریف وکړو او په دریمه حصه کې د معرب کم قسمونه دي هغه به بیانو. نو اوس مونږه راځو لومړۍ حصې له. په دې درس کې چې کوم بنیادي اصطلاحات دا مونږه بیانو نو هغه دا دي: اعراب، محل اعراب، عامل، معمول او حالت رفعی، حالت نسبی او د حالت جری نه زمونږه څه مراد دی. نو اعراب دا به مونږه هغې حرکت او هغې حرف ته وایو چې د هغې سره د معربو آخر دا بدلیږي. اعراب دا به مونږه هغې حرکت او هغې حرف ته وایو چې د هغې سره د معرب آخر دا بدلیږي. مثلا زیدون، نو په دې زیدون د دې دال د پاسه چې دا کومه ضمه ده دو پیش تنوین، نو دا اعراب دی ځکه چې د دې سره د دغې کلمې د آخر دا بدلیږي. یا زیدن شو، نو په زیدن کې د دال د پاسه چې دا کم دو زبر دی نو دې ته به مونږه اعراب وایو. دغسې زیدین کې دو زیر تنوین. محل اعراب دا څه ته وایي؟ نو محل اعراب دا د کلمې هغه اخرنی حرف دی چې په هغې باندې اعراب راځي. محل اعراب دا د کلمې هغه اخرنی حرف دی چې په هغې باندې اعراب راځي. مثلا دغه د زیدون دغه لفظ دی، نو په زیدون کې دا کم دال دی نو دې ته به مونږه محل اعراب وایو ځکه چې دا ضمه او دغه د ضمې والا د تنوین دا په دې دال باندې راغلی دی. داسې په زیدین کې هم محل اعراب دا دال دی. دریم نمبر سیز چې د هغې مونږه وضاحت کو د هغې تعریف کو نو هغه عامل دی. نو عامل دا به مونږه هغې سبب ته وایو چې د هغې د وجې نه د کلمې په آخر باندې اعراب راځي. عامل دا به مونږه هغې سبب ته وایو چې د هغې د وجې نه د کلمې په آخر باندې اعراب راځي. نو ته دې مثال دی جاء زیدون، نو په دې زیدون باندې چې دا کومه ضمه راغلي ده نو دا د جاء فعل د وجې نه راغلي ده ځکه چې جاء فعل دا غواړي چې دا زید دی زما فاعل شي. نو د زید له چې دا کومه ضمه ورکړي ده او کومه رفع ورکړي ده نو دا جاء ورکړي ده. نو جاء ته به مونږه عامل وایو ځکه چې د دې د وجې نه د کلمې په آخر باندې اعراب راغلی دی. څلورم نمبر سیز هغه معمول دی. معمول دا به مونږه هغې لفظ ته وایو چې په هغې باندې د عامل د وجې نه اعراب راځي. معمول دا به مونږه هغې لفظ ته وایو چې په هغې باندې د عامل د وجې نه اعراب راځي. مثلا دغه مثال دی قام زیدون، نو په دې زیدون باندې د قامه د وجې نه اعراب راغلی دی. نو د زیدون د پوره لفظ ته به مونږه معمول وایو. زیدون دا معمول دی د قام یا د جاء.
اوس مونږ یو داسې مثال ذکر کوو چې په هغې کې مونږ ته دې ټولو کوم بنیادي اصطلاحات مونږ ذکر کړل چې ته دې وضاحت پکې مونږ وکړو. نو ته دې مثال دی قام زیدون. نو قام زیدون کې د دال د پاسه دا کومه ضمه ده نو دې ته به مونږ اعراب وایو، د دال ته به مونږ محل اعراب وایو، او چونکې د ضمه او د اعراب د په دې زید باندې د قامه د وجې نه راغلی دي نو قامه ته به مونږ عامل وایو، او د زید د پوره لفظ دی نو دې ته به مونږ معمول وایو. آینده دروسو کې به مونږ دا خبرم بار بار کوو چې ته دې حالت رفعی په دې سره دی، حالت نسبی په دې سره دی، او حالت جری په دې سره دی. نو د حالت رفعی او د حالت نسبی او د حالت جری نه زمونږ څه مراد دی تو په دې باندې هم ځان پوهه کول دا انتهایی ضروری دی. نو د حالت رفعی نه زمونږ مراد دا 8 مرفوعات دي. نمبر 1 فاعل، نمبر 2 نائب فاعل، نمبر 3 مبتدا، نمبر 4 خبر، نمبر 5 د افعال ناقصه و اسم، نمبر 6 د ما ولا المشبهتين بليس تدي اسم، نمبر 7 د حروف مشبه بالفعل خبر، نمبر 8 د لاینه فی جنس خبر. نو چې آینده دروسو کې مونږ دا وایو چې تدې حالت رفعی په دې سره ده نو تدې نه به زمونږ مراد د مرفوعاتو دا قسمونه وي. مثلا مونږ داسې وایو چې د تثنیې حالت رفعی په الف سره ده نو تدې مطلب به دا وي که چېرې تثنیه په یو جمله کې راشي او هغه په ترکیب کې تدې 8 سیزونو نه یو سیز واقع کیږي، یعنی یا به ترکیب کې فاعل واقع کیږي، یا مبتدا واقع کیږي، یا نائب فاعل واقع کیږي، نو بیا به د تثنیې کوم اعراب وي دا به په الف سره راځي. خو عام طور باندې چې آینده دروسو کې کم مثالونه مونږ ذکر کوو نو هغه به په دې مرفوعاتو کې یا مونږ د فاعل ذکر کوو یا به د مبتدا ذکر کوو. مثلا یو مثال سره مونږ وضاحت کوو جاء رجلان. نو په دې جمله کې رجلان راغلی دی او دا تثنیه ده، او په دې 8 سیزونو کې په دې 8 مرفوعاتو کې په دې جمله کې دا تثنیه په دې مثال کې فاعل واقع شوی ده نو تدې دغه حالت رفعی دا به په الف سره وي. د حالت نسبی نه به زمونږ مراد سوي نو د حالت نسبی نه زمونږ مراد دا 12 منصوبات دي. نمبر 1 مفعول به، نمبر 2 مفعول مطلق، نمبر 3 مفعول فيه، نمبر 4 مفعول معه، نمبر 5 مفعول له، نمبر 6 حال، نمبر 7 تمیز، نمبر 8 مستثنا، نمبر 9 د افعال ناقصه و خبر، نمبر 10 د ما ولا المشبهتين بليس خبر، نمبر 11 د حروف مشبه بالفعل داغه اسم، او نمبر 12 د لاینه فی جنس اسم. نو د حالت نسبی نه به زمونږ مراد د 12 منصوبات وي. نو کچری آینده دروسو کې مونږ دا وایو چې تدې حالت نسبی دا به په دې سره وي نو د هغې نه مراد د 12 منصوبات دي. نو مثلا که مونږ داسې وایو چې د تثنیې حالت نسبی دا به په یا ما قبل فتحې سره وي نو د هغې مطلب دا دی کچری په یو جمله کې تثنیه په دې 12 قسمونو کې یو قسم واقع شوی وي نو د هغې اعراب به په یا ما قبل فتحې سره وي. لیکن کم چې مثالونه مونږ ذکر کوو نو عام طور باندې به مونږ د مفعول به مثال ذکر کوو. مثلا رأیت رجلین، نو دې مثال کې رجلین په دغه 12 قسمونو کې مفعول به واقع شوی ده او دا لفظ تثنیه ده، لہذا مونږ ته دې اعراب ویل چې ته دې حالت نسبی به په یا ما قبل فتحې سره وي. بل بنیادی چیز به مونږ دا ذکر کوو چې ته دې حالت جری په دې سره ده نو د حالت جری نه زمونږ مراد هغه به څه وي؟ نو د حالت جری نه زمونږ مراد د 2 مجرورات دي. یو هغه مجرور دی چې هغه مجرور بحرف الجر وي، یعنی داسې اسم وي چې په هغې باندې د حروف جاره نه یو حرف داخل شوی وي، او دویم مجرور به اضافت، یعنی داسې
یا هغه په ترکیب کې هغه لفظ مضاف الیه واقع شوی وي نو دې ته به مونږه مجرور به اضافت وایو. نو مجرورات دغه دوه څیزونه دي، یو دی مجرور بحرف الجر او بل دی مجرور به اضافت. لیکن عام طور باندې چې کم مثال مونږه ذکر کوو په اسم متمکن په 14 قسمونو کې نو هغه به مونږه د مجرور بحرف الجر هغه ذکر کوو. نو کچره مونږه داسې وایو چې د دې حالت جری په دې سره ده نو د حالت جری نه مراد به زمونږه دقه څیزونه وي، یو مجرور بحرف الجر او یو مجرور به اضافت. مثلا مونږه داسې وایو چې د تثنیه حالت جری دا هم په یا ما قبل فتحې سره ده. نو تدې مثال دی مونږ سره رأیت مررت برجلین، مررت برجلین. نو په دې مثال کې دا برجلین دا مجرور دی ځکه چې په دې باندې د حروف جاره نه با داخل شوی ده او دا رجلین دا تثنیه ده او په حالت جری کې ده، لہذا تدې اعراب به په یا ما قبل فتحې سره وي. نو دا بنیادی خبرې دي چې دا زمونږ او تاسو په ذهن کې وي. نو ان شاء الله تعالی آینده دروسو کې به مونږ او تاسو ته څه مشکل نه وي. نو دا خو زمونږ د درس لومبۍ حصه وه، په دې کې مونږ دغه بنیادی اصطلاحات دا بیان کړل. اوس مونږ راځو دویمه حصې ده. په دویمه حصه کې به مونږ د معرب او د مبني آسان تعریف د ابتدایي طلبه کرامو دپاره کو. نو معرب دا به مونږ هغې لفظ ته وایو چې د عواملو د اختلاف د وجې نه د هغې اخر دا بدلیږي. معرب دا به مونږ هغې لفظ ته وایو چې د عواملو د اختلاف د وجې نه د هغې آخر دا بدلیږي. یعنی که عامل رفعی وي نو هغه په دغه لفظ کې یو شانتي عمل کوي، که چرې عامل هغه ناصب وي نو هغه په دغه لفظ کې بل شانتي عمل کوي، او که چرې هغه عامل داسې وي چې هغه جر ورکوي نو هغه په دغه لفظ کې بل شانتي عمل کوي. مونږ ته دې مثالونه ذکر کوو نو دا خبره به ښه طریقې سره زمونږ او ستاسو ذهن ته راشي. مثلا جاءني زید، رأیت زیدا او مررت بزیدین. نو په دې درې وړو جملو کې یو لفظ هغه مشترک دی او هغه د زید لفظ دی. لیکن په لومبي مثال کې جاءني زیدون کې د زیدون د دال د پاسه ضمه ده. په دویم مثال کې رأیت زیدن کې د زید د دال د پاسه فتحه ده، او په دریم مثال کې بزیدین د زید د کم دال دی د هغې د لاندې کسره ده. نو په دې درې وړو مثالونو کې د زیدین دا کم اخیر دی نو دا بدل شوی دی. دا ولې بدل شوی دی؟ ځکه چې په دې باندې چې کم لفظ داخل شوی دی او کم لفظ په دې کې عمل کوي هغه مختلف شوی دی. په دې لومبي جمله کې د زیدون کم عامل دی هغه جاء دی او دا عامل رافع دی، نو هغې زید له رفع ورکړي ده یعنې ضمه یې ورکړي ده. په دویم مثال کې د زید کم عامل دی، په زید کې چې کم لفظ عامل کوي هغه رأیتو دی او رأیتو دا عاملین ناصب دی نو هغې وله نصب ورکړی دی. او په دریم مثال کې په زیدین باندې چې دا کومه با داخل شوي ده نو هغه داسې عامل دی چې هغه جر ورکوي نو هغې وله جر ورکړی دی. نو د معرب د تعریف حاصل دا شو چې د عواملو د اختلاف د وجې نه د هغې آخر دا بدلیږي او تدې مونږه وضاحت وکړو په زیدین په دې لفظ کې. د معرب کم ضد او الټ دی نو هغه مبني دی. مبني به مونږه هغې لفظ ته وایو چې د عواملو د اختلاف د وجې نه د هغې آخر دا نه بدلیږي. خوا که دغه عامل حالت رفعي داسې عامل وي چې هغه رفع ورکوي، یا داسې عامل وي چې هغه نصب ورکوي، یا داسې عامل وي چې هغه جر ورکوي. په درې وړو عواملو د دخول د وجې نه د مبني آخر دا به نه بدلیږي. که چېرې د دغې مبني لفظ په آخر کې فتحه وه نو دغه فتحه به په خپل حالت برقراره وي، که کسره وه نو دغه کسره به په خپل حالت باندې برقراره وي، که ضمه وه نو دغه ضمه دا به په خپل حالت باندې برقراره وي. د عامل د اختلاف د وجې نه به تدې آخر دا نه بدلیږي. مثلا جاءني هؤلاء،
رأيت هؤلاء او مررت بهؤلاء. نو په دې درې وړو مثالونو کې د هؤلاء دا کم لفظ دی دا مبني دی. نو په دې لومبي مثال کې په دې باندې عامل دا عامل رافع داخل شوی دی او هغه جاء دی. جاء دا غواړي چې د هؤلاء زما لپاره فاعل شي. په دویم مثال کې په د هؤلاء کوم عامل دی نو هغه عامل ناصب دی او هغه رأیت دا غواړي چې د هؤلاء زما مفعول به شي. او په دې دریم مثال کې د هؤلاء کوم عامل دی هغه با حرف جاره ده او هغه دا وایي چې د هؤلاء زما مجرور شي او زه په دې کې خپل عمل وکم. لیکن د درې وانه کم عوامل دي نو دې په لفظونو کې په هؤلاء کې هیڅ عمل نه دی کړی. هؤلاء چې څنګه مخکې مکسوره وه د دې اخرنی حرف نو دغسې د عواملو د دخول نه بعد هم ته دغه آخر دا په خپل حالت باندې برقرار دی. نو مبني به مونږ هغې ته وایو چې د عواملو د اختلاف د وجې نه د هغې آخر دا نه بدلیږي او ته دې مونږ وضاحت وکړو په دغه مثال کې چې هؤلاء دا مبني دی او د عواملو د اختلاف د وجې نه د هغې آخر دا نه دی بدل شوی. د ننني درس درېمه حصه کې به مونږ د معرب کم قسمونه دي هغه بیانو. نو د عربی ژبې چې څونه کلمات دي خوا که هغه اسما دي که هغه افعال دي که هغه حروف دي نو په دې کې صرف دو څیزونه داسې دي چې هغه معرب دي. یو د اسم متمکن او دویم د هغه فعل مضارع چې هغه د نون جمع مؤنث او د نون تاکید ثقیله او د خفیفه نه خالی وي. د معرب دو قسمونه دي. یو قسم دی اسم متمکن او دویم هغه فعل مضارع چې هغه د نون جمع مؤنث یعنی د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر ته دې صیغه نه وي او داسې هغه فعل مضارع چې هغه د نون تاکید ثقیله او د خفیفه د هغې نه خالی وي. اسم متمکن څه ته وایي؟ نو اسم متمکن دا به مونږ هغه اسم ته وایو چې هغه په ترکیب کې واقع وي او د مبني الاصل د هغې مشابه نه وي. اسم متمکن دا به مونږ هغه اسم ته وایو چې هغه په ترکیب کې واقع وي او د مبني الاصل د هغې مشابه نه وي. او مبني الاصل د درې څیزونه دي. یو د فعل ماضي، دویم د امر حاضر معروف او د څونه حروف چې دي نو دغه ټول د مبني الاصل دي. نو د اسم متمکن په تعریف کې مونږ دو بنیادی خبرې ذکر کړې. یو خبر هم دا ذکر کړه چې هغه په ترکیب کې واقع وي. نو کچرې یو اسم داسې وي چې هغه په ترکیب کې نه واقع نو مونږ به هغې ته معرب بیا نه وایو، بیا به مبني وایو. مثلا زیدون د زید دا لفظ که دا مونږ ځان له واخلو په جمله کې دا نه استعمال شوی نو بیا د زید دا لفظ دا به مبني وي. او داسې که یو اسم داسې وي چې هغه په ترکیب کې واقع وي لیکن د مبني الاصل مشابه وي نو هغه به هم بیا مبني وي. نو د هغې مثال دی قام هؤلاء. نو په دې جمله کې د هؤلاء دا مبني دی اگر چې دا اسم دی او په ترکیب کې هم واقع دی لیکن دا په مبني الاصل کې د حروف سره مشابه دی. څنګه چې حرف د بل کلمې محتاج وي نو داسې په دې قام هؤلاء کې د هؤلاء کوم اسم اشاره ده نو دا د مشار الی د هغې محتاجه ده. نو د اسم متمکن مثال به موږ سره سوي. نو د اسم متمکن مثال موږ سره دی قام زیدون. نو په قام زیدون کې دا زیدون دا معرب دی او په دې کې دغه دواړه شرطونه موجود دي. دا په ترکیب کې هم واقع دی ځکه چې د قام دپاره فاعل دی او د مبني الاصل سره مشابه هم نه دی. لہذا په قام زیدون کې دا زیدون دا معرب دی. نو په نننی درس کې دا مونږ په درې حصو باندې تقسیم کو. په لومبۍ حصه کې مونږ یو څو بنیادي اصطلاحات هغه بیان کړل. په دویمه حصه کې مونږ د معرب او د مبني آسان تعریف د ابتدایي طلبه کرامو دپاره ذکر کو. او په دریمه حصه کې مونږ بیا د معرب دو قسمونه ذکر کړل. یو اسم متمکن او دویم هغه فعل مضارع چې هغه د نون جمع مؤنث او د نون تاکید ثقیله او خفیفه نه خالی وي نو هغه به معرب وي.
ان شاء الله تعالی آینده درس کې به مونږه د فعل د معرب کوم لومبی قسم د اسم متمکن د دغه تفصیلی دروس په شروع کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.